د هر شیز نه با خبره دی د الله پاک نه پټ څه شي نشته لیکن ليبلوکم ايکم احسن عملا چې موږ تاسو کو نیک عمل والا سره وزمایو دا د خلقو د خولو د پاره دا خلق کله کله چغي وي او روړي وي او ویناګانې کوي یاره وي پلانې سره دا شان دي پلانې سره دا شان دي پلانې سره نیک دي پلانې سره بد دي دا خبرې کوي د خلقو پسلونو کې دا خبرې نه پیدا کیږي لیکن من پدنی کی امتحان داسن پیدا کو چې هغه امتحان په وجه باندې دا خلق بیا په خپل وای چې واقعي دا سړی خو او دا سړی بد نو خلقو د خولو دی پاره باقی الله رب العزت نه سشه پناه نشته چې دی الله پاک نه سشه پناه الله پاک چې موږ له کومه ترقی را کوي زمون کامیابی چې کومه دا هغه په ایمان باندې دا په اتباع باندې دا ایمان او اتباع دا ډول شیزونه دي لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمې دا ډول جزونه دي پاول جز کې ایمان دی ایمان او دویم جز چې کوم دی پاغي کې اتباع دا اتباع دي چا دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اتباع دا نو انسان کامل کیږي انسان پترکای معنی زی پدې دوه شیزونو معنی چې ایمان پکې او د خپل پیغمبر اتباع پکې ذکر الله پاک فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د رسول اتباع وکړه نو هغه سړی دی الله پاک اتباع وکړه اتباع ستوي تابعداري خبره منل چا چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلا پس عمل روان شو هغه لار اختیار کړه چې دی پیغمبر علیہ السلام لار وا پیغمبر علیہ السلام یا خپل عمل کړي دی یا د هغه عمل کولو مونږ ته حکم را کړي دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام هغه کار کړي نیک کار کړي دي هغه لار چې مونږ زو دا نیغه صحیح لار ده دي تو اتباع سوره فاتحه کې مونږه بار بار داوي صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اهدنا الصراط المستقیم اے الله من تصید لارو خی چې کوم صحیح لاري و صحیح لار پہچان څنګه لري څنګه موږ پیژنو چې دا سم لار ده او دا غلط لار ده الله پاک فرمایي صراط الذین انعمت علیهم لار ده خلقو چې اے الله تا پاغي معنی انعام کړي دے انبیاء علیهم السلام لارا صدیقین دی رشتہ خلق لارا دی صلحاء خلق لارا دی صحابه کرام لارا دانه غلارا دا پدی لار معنی چې سوق زی آغا کس ناکام کیږي نه کامیابیږي دا صحیح لار دا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اصحابی کالنجوم زما صحابه کرام ټول د ستارو په شان دي بیاي مقتدیتم اتدیتم پدې کې چې چا تاسو تابعداري وکړانو تاسو الله کامیابی دا زما صحابه کرام دي او د صحابه کرام تربیت چا کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خولي او غیظ د کړي دي نو دا کامل تابعداري او اتباع چې په دې لار باندې سړی صحیح رواني نو هغه سړی ناکام کیږي نه هغه سړی همیشه کامیاب وي ځکه الله پاک مونږ ته فرمایي ليبلوکم ايکم احسن عملا تاسو دا عمل مونږه پیژنو با په دې دنیا کې خلقو ته وایو خلق په دینه با خبره کو چاہے د دې سړی ایمان دومره او عمل دومره دانا چې یو سړی ظاهري تور معنی خډیر غټ مسلمان نیک پرهیزګار ښکاریږي
لیکن دنه پغړه کې کفر پروت ته خلق کوئی چیار دا خو ډېر نیک سړی دی او پکې نه دنه کفر نه خلق ندي خبر بیا غینه باوجود وا دا خلق وای چیار دې سړی سره خو بد شو او دا سړی خو جهنم ته روان دی او دا سړی خو وبدل روان دی نو الله پاک په دې دنیا کې دی هغه سړی اخواله دی هغه انسان هغه بدواله دی خلق د ښکارا کوي چې دا خلق پوه شي دا خلق با خبر شي دنیا چې کومه ده دا یو دارالاسباب ده دا یو وسیله ده د آخرت د کامیابی او د ناکامۍ د پاره چې کومه وسیله ده هغه د دنیا ده په دې دنیا کې الله پاک من تخم غولي بدیم غولي فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر تاسو کی کسو غواړي چې ایمان اختیار کی ایمان والا عمل اختیار کی نو اختیار دی کی سو کاغه باندې کولای نشي سو ورته رکاوټ نشي پیدا کولای او کبل فرض یو سړی ایماندار او ایمان والا بلار رواني دی سړی دی پار رکاوټي نو شریعت کې هغه سړی ته دا حکم دی چې دا علاقہ پریدا هغه ځای ته ورشه چې کوم ځای کې ته دی الله پاک حکمونه پاسانه سره پورا کولای شي زکه فرمای ان ارض الله واسعه دی الله پاک زمکه ډیر وسیدا کدل ته تپ تکلیف کی بل مقام کې تپ تکلیف کی دا ټول زیونه پریدا اغه زې تورشا چې کمزې کې دی الله پاک عبادت په اسانۍ سره کیږي اغه تورشا لیکن الله پاک مخفقه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اغه مخلوقات اغه خلق بهترین خلق ته چې کم خلق د فتنو نه ځان بچ کړي او په اخره کې بيزي سره ولو دی پارا غرونو طرف تروانی ځان د فتنې نه بچ کړي د خار نه ځان بچ کړي سہولیات نه ځان بچ کړي ځان په تکلیف کې اچولې دي لیکن الله پاک نه خفقي او غرونو کې روان دي او بيزي سره فرمایي چې دا بهترین خلق دي د فتنو په وخت کې چې کله ته په مصیبت کې گرفتار کله چې ته الله په حکم باندې عمل نشي کولای ځکه په ابتدا کې مسلمانانو د پاره دا ضروری و چې کوم سړی ایمان راوړي نو ایمان سره دا سړی با د مکې نه هجرت هم کوي دا هجرت کول د ایمان د پاره شرط وو لکه څنګه چې ایمان د پاره دا ضروری ده چې الله باندې ز ایمان راوړم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ز ایمان راوړم په جنت او جهنم په کې دوه باندې زما ایمان دی قیامت پر راضی په دې باندې زما ایمان دی قیامت پر راضی او پاغي کې حساب کتاب پاغي باندې زما ایمان دی مرګ نه بعد الله خصا ادریګم پدی باندې زما ایمان دی دا شان ایمان پدی باندې چې تبه هجرت کوي مکه و پریدي او مدینه ته وزي دا د ایمان دی پارا ابتدا کې ضروری و ولې چې صحابه کرام سره خلق ډیر ظلمونه کړیو او عبادت په پکولا او اسانه طریقې سره نشو کولای ځکه الله پاک ورته فرمایل چې هجرت کاوه لیکن کله چې مسلمانانو مکه فتح کړه او دا مکه د مسلمانانو په قبضه کې پلاس کې رااله نو د ایمان دی پاره د هجرت ته شرط هم ختم شو چې وس ضروری نه چې تاسو هجرت کوئ نو وسما خبره که یو سړی په یو ځای کې دی الله پاک عبادت په کولاو طریقې سره نشي کولای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نشي کولای باغې باندې عمل کول هغه سړی ته بارا ګرانی نو هغه سړی دی هغه علاقه پریدي کنه بل علاقه دی ورشي لیکن الله پاک دې نه خفه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه خفه کوي نو قابل انسان کامیابی په ایمان کې دا او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې دا زکه فرمایي چې خپل ځان حرام نه بچ کړي ناجائز نه بچ کړي مکروه نه بچ کړي حلال کارونه اختیار کړي هغه کارونه اختیار کړي چې کوم ستاسو دی پاره حلال الله ګرځولني احل الله البيع وحرم الربا کاروبار الله پاک ستاسو دی پاره حلال کړي دي او سود الله پاک ستاسو دی پاره حرام کړي دي نو حلال اختیار کړي او حرام نه خپل ځان بچ کړي دا حلال چې تاسو اختیار وای دا تاسو دی پاره عبادت ته نیک کار کوي
حلال رزق ګټئ حلال رزق د پاره منډي ترړې وای دا وخت تاسو بیکار نه زی دا وخت تاسو دی الله په نزدیک په عبادت کې شمار دی لیکن حرام پسې چیزای ناجایز پسې ځای مکروهات پسې ځای او هغه کارونو پسې روانه چې دی الله او دی الله رسول خوښ نه دي نو بس بیا تاسو خپل وخت بربادوي خپل ځانم بربادوي خپل زندگیم بربادوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم الله پاک تاسو دی پارا په حرام شیز کی شفا نه دی شفا او خوانه ک الله پاک تاسو دی پارا یخدې نو هغه په حلال شیز کی یخدې په حرام کی نه دانا چې ته حرام وکي او توای چې بس او ترکای معنی شم یو سړی کله کله ډاکټر ته ورشي ډاکټر ورته چې نه شراب کو اوس کلتا نو ته بس صحتمند شي دا شراب حرام دي ډاکټر ورته دا به تسکین او تبغ روغي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماینا الله پاک په حرام کی شفا نه دی اخی حرام شیز کی شفا نشتا و زمنګ دی پارا څه قسم څه مشکل نه ده هغه دا چې زمنګ پیغمبر وای چې په حرام کی شفا نشته او دی وای چې نه پدې کی شفا ده نو موږ به خبره چا مانو وسدا امتحان دی ځکه الله فرمای ليبلوکم ايکم احسن عملا وسمستاسو امتحان کیږي چا تاسو دي چاته بيداری کوي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او کدا شان دي نور خلقو تابعداري کوي وسدا امتحان دي تاسو دی بار شیطان سجنو کی زمنګ په زینونو کې زمنګا پزړونو کې دا خبري واچي چې نه مړه ټول خلق دا کار کوي نو کتاو کو نو څه خبره دا کزای کې منګه شاته پادش تر کاینا منګه رکاوټ په دغه کشي کې پیدا شي که مثال په تور معنی مثال بالفرض یو سړی په زین کې دا خبره کی دي چې انا زه که حرام شیز استعمال کم دی هغه په وجمان جسمانی تور باندې زما صحت صحیح شي نو هغه جسمانی تور باندې که بالفرض صحیح شي نو صحیح بشي لیکن روحانی تور باندې په دې سړی کې دا مسله پیدا شو دا خرابې برازي روز برز به خرابې راځي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیک عمل ته اختیارای نو دا یو نیک عمل بل نیک عمل راکاږي یو نیک عمل دی بل نیک عمل دی پارا مقناطیس ته نیک عمل تاو کو دینه بعد بس سړکی چې بلوم نیک عمل وکم چې بلو کې بیا وای چې بلوم وکم چې بلو کې بیا وای چې بلوم وکم یا راو داس می کړل چې موزو وکم چې موزو کې بیا وای چې تلاوت وکم چې تلاوت کې بیا ودی ځغوانی چې ذکر اسکار وکم چې ذکر اسکار کین نو بیا ودی سره دا غواړي چې خلکو سره خوانه وکم چې خلکو سره خوانه وکینو بیا وای چې یار ګناه څه لکم خوار وخت به الله پاک تابعداري کوم فرمان برداری با کوم یو نیکی بل نیکی راکاږي دا مقناطیس ته او دا آسان چې یو سړی ګناه کوي نو دی یو ګناه دی پارا بل ګناه هم به تورې مقناطیس ته چې یو ګناه دیو کو نو بل ګناه خیال بستا پسړه کې پیدا کیږي چیرې دا بل موکم بل پسې بیا بلوم کوي دا آسان مخ ته زی او دا ګناونه به ټول ستا په حصہ کې راجمع کیږي ځکه الله پاک فرمایي کلا بل رانا علی قلوبهم ما كانوا یکسبون هرگز داشن څه خبر نه ده بلکې د دې زړونو زنګ شوی دي د دې زړونو باندې مور لګې تلې ده د ګناهونو په وجه د دې زړونو ټول داشن زنګدار شوی دي چې نه کا خبره په اثر نه کوي مخلوقات کی تاسو ګورئ چې خلق ډیر بتاوس تا کاری کی چې تاسو ورته دي مستهم دي ا بتاته وي چې امیر سے مولوی صاحب ته جمعه تورشه موضوع کا زما کپڑی خرابې دي ز تیار نیم ز جمعه ته بده ټیم کې ته نشم زبرستو موضوع کوم نو دا هغه سدي دا د دې پسړی په سړمانی زنګ لګې دنه دي هغه دي ګناہوں په وجمانی چې انسان یو ګناه کوي داغه پس نه مانی دا شان یو دبلګي تورا چې کله دا انسان بل ګناو کی نو بل تور دبا ولګي بل ګناو کی نو بل تور دبا ولګي دا آسان دا انسان ګناونه کوي او د دې انسان دا ټول زړه تکتوشي نو نیک خبر بیا پدمان اثر نه کوي دا سړی بیا دا شنی چې سمم بکمنامیون
بیا دې ګونګې می بیا دې غوګونو باندې ناوري بیا بده پستر ګمانیم نه هر طرف نه د هر صحیح حساب کتاب ختم شي زکه بیا اخر کې الله پاک فرمایي چې د کافرانو حال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم کافران چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعوت ورکړي باغی ماری اثر نه کوي نو الله پاک فرمایي چې دا اثر زکه نه کیږي چې د دې ګناونو دومره زیات دي د دې ظلمونو دومره زیات دي د دې مصیبتونو دومره زیات دي د دې فتنې دومره زیات دي د دې نیتونو دومره زیات خراب دي چې الله پاک د دې پسترګو د دې په زړونو د دې په غوګونو باندې مورونه لګولي او پسترګو باندې مخ ته پردي پردي دي سور دخکاریږي نه زکه الله پاک بیا دا فرمای استغفرت لهم او لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم اے پیغمبرا کته داشن خلقو دی پارا استغفار کئ چې الله داو بخا او کته دا نوای چې الله مې بخا کته بخولو سوال کئ یا دی بخولو سوال نه کئ لن يغفر الله لهم الله پاک دین بخي دا خلق الله نه بخي زکه نه بخي چې د دې پسډونو کې ایمان نشتا د ایمان احساس نشته او بیا ایمان نه کې دو سرا دي ظلمونه کوي او په دې ګناونو باندې ولاړ دي یو انسان نه چې کله ګناه وشي ګناه نو هغه انسان چې کله الله پاک طرف ته توجه کی رجوع کی نو الله پاک معاف کوي لیکن یو انسان چې ګناه وکي او هغه خپل ګناه نه ښکاری کی دا خړی نه یې راکوي دې سړی نه خپل ځان بچ ساتي چې ګناه وکي او ګناه ورته ګناه نه کاریږي دې سړی نه یاره پکار چې یاره دغه نه خپي جن او نه بد پیژني او دا کم سړی چې ښا بد پیژني نو دا ایماندار دی دا سړی کده نه خطا او شوا سو دومره غټه خبره نه دی به دی الله نه معافي غواړي لکه احساس ته خطا کو د انسان نه کی سګړې نه غونه کی دا اساس نور شذون نه غونه کی انسانان نه کی او انسان چې خطا کوي نو الله زیات محبوبي دا سړی چې دې سړی خطا کړلا او بیا معنا معافي غواړي من خدا وایو زمون په زینونو کې دارا چې یو سړی ټول نه زیات پرهیزګار هغه سړی دی چې چا بالکل څه قسم څه خطا نه کړي دا له پیغمبرانو شان دی بس زمونږ او تاسو په شان خلکو شان دا نه دی زمونږ او تاسو په شان خلکو شان دارې چې غلطي به کوي نه هو قدر نه وشي توبه به وباسي ستا مقام زیاتیږي ځکه فرمایي چې هغه خلق چې کم خلق بالکل ګناه نه کړي او هغه خلق چې چا ګناه کړي په دې دواړو کې کم افضل دي فرمایي چې هغه کسان افضل دي چې چا نه ګناونه شوي او د ګناه نه روستو هغه سړی توبه وباسي دا انسان چې خطاکار دی توبه وباسلا دا بهتر دی د هغه سړی نه چې کم یو انسان سره ګناه نه کړي استاد سوماریانی چې دا څنګه خبره عجیبه ونی خبره دا داسن خبره ده چې الله پاک تاسو څنګه خوخی خپل سوچ وکړئ الله پاک تاسو داسن خوخی چې زما مخ ته راشي شرمنده په جړا باندې په فریاد باندې زما مخ ته تاسو راشي چې مکمل تابعدار ہے نو دا دواړه کسان دي هغه اوسړی چې چا ګناه نه کړي دا غزړه مطمئن دي چې ما ګناه نه دی کړي ما نه څه قسم ګناه نه دی شوی نو دی هغه پسړه کې شرمندګیم نه ولی چې ګناه نه دی کړي هغه سړی پسړه کې خفقانم نه دی هغه سړی پسړه کې دا خبرم نه چې الله پاک په ما باندې رحم وکي هغه هر وخت زبر رحم باندې لیکن هغه سړی چې چانه خطا شوی هغه شرمندهي هغه جاړي هغه فریاد کوي هغه الله ته مخه سجده کوي او فرمایي چې اے الله کته ما نه معاف کوي نو بل څوک نشته چې ما معاف کی نو دی الله پاک هغه انسان خوخي چې چا خطا کړي او بیا الله سوچت کی چې اے زما الله ما معاف کی او ټول ګناونو انسان ته مخامخي ټول ګناونو مخامخي اے الله دامیم کړلې
اے الله دا ګناونه می کړی دي، اے الله دا دومره ګناونه ما نه شوي دي، اے الله زما دي ګناونه تبا خبره، اے الله زما ګناونه تا تخکاریږي، اے الله تمام معاف کی. زکه فرمای دا انسان بهتر دی، دا انسان بهتر دی، لیکن بیا بدتر هم دا انسان دی چې ګناه وکي او ګناه ورته ګناه نه کاریږي، پسړه کې توبې توفیق نه پیدا کیږي. دا سړی نه یاره کوا، دی انسان ما بیا خپل مکمل طور باندې ځان بچ کوا، دې سړی سره نور مخه د کسی نه کیږي. ځکه الله فرمای وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، چې کله جاهلانو ته مخامخ شي نو بیا ورته دا وایا چې بس ته چې سوای نو خوای. یو مولا او غټ مولا هغه دا خبره وکړه چې انا کم مولا ما ته مخامخ راوانی نو زه سره خبرو کوم کمی هراو نه کو نو دا غز دا میدان کم مولا را سره مناظره کړل نو یا راو کړي خو چې کم جاهل را سره مناظره کړل نو زه یا راو کړي و جانا پويږي هغه نه منم ته ورته خدای ته نه منم څه کوي وسه ته ورته لکه داخله ورته نه منم نو هغه سره څه کوي نو هغه ته بداوي قالوا سلاما تپکمل رواني دلار دستانه پانا سلامت شي بس.